ز الله الله ویما اعتراض شتا مقابل بو اعتراض نشتا ما ته توجه کې 15 منټ کې خبره ختمو د الله په ذکر خو اعتراض نشته کنه د رسول الله په ذکر باندې اعتراض دی آیتونه په خپل ځای باندې احادیث مبارکه په خپل ځای باندې د الله په ذکر ستا اعتراض نشتا کو تعالی ثانیاً ز تاسو کما د الله په ذکر ولې اعتراض نه کې تعالی ډېر جوابونه درکې هغه خالق کائنات ته هغه د عدم د وجود تر واستما قران کریم فرمایي هل اتا علی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا دا انسان په مقدس مکه هیڅ شی نو په کلمه د کن باندې ما پیدا کو دلمي وجود ورکو وجود می ول په مخلوقاتو کې بیا خيسته ورکو لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم هر انسان به برجسته دا وي دا الله ذکر زکه کوما الله پیدا کړي ما دویمه خبره دا چې الله پیدا کړي ما دا الله ذکر به زکه کوما قران کې الله تبارک وتعالى فرمایي د مسلمان ډیفینیشن سره د مسلمان تعریف سره الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض مسلمان به په سبا نه پیژنې د په خله باندې به همیشه ذکر الهي دی به الله تبارک وتعالى ذکر کوي ز خپل طرف تروالم توجه بنا خوا کوي دا کل کائنات کې قران کریم فرمایي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا علما په پويږي د کې د لام برای اختصاص ته هر یو مخلوق به وي خدای دا هر سما لپاره پیدا کړی دی باری تعالی فرمایي نه دا مستاده لپاره پیدا کړی دا الله ذکر زکه کوما اخري توجه کوي دا الله ذکر زکه کوما درې خبرې مو کړې الله وجود را کړی خو وجود را کړی بیا په دې کائنات کې دا څه زما په نظر راځي خدای پاک زما لپاره پیدا کړی نو زه به دومره بے وفا شمه زه به دومره غدار شمه چې الله تبارک وتعالى دا نظام عالم زما لپاره پیدا کړی دی او زه د الله تبارک وتعالى په دې خله باندې ذکرونه کما دا الله حبد د بیان نه کما نو بل طرف تراشو نو حضرت آدم علیه السلام چې کله چې د غنم دانه او خړل شو الله تبارک وتعالى ته پزارو قطار باندې وجرل رب کریم زما د نسیان ماف کا رب کریم کوم هیر شرانه شوی دا اگر ته ماف کا رب کریم وتاغه نسیان نه ماف کو یو پیر فرمای یا رب کریم په حق د محمد علیه السلام په خاطر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ماف کا الله تبارک وتعالى حضرت آدم علیه السلام ته فرمای اتعرف من محمد و ما محمد تا ته پښتنه شتا چې محمد علیه السلام څوک دی دې ځکه توجه کې او سره حضرت آدم علیه السلام ته فرمای الله رب ذوالجلال ما ته نور پته نشتا خو چې کله تا په ما کې روح واچو ما د عرش معلا په کناره ولیدل فإني رأيت اسمه مكتوبا على ساق العرش ما د عرش معلا په کناره باندې ولیدل چې یو طرف ته لا اله الا الله لیکل شو بل ته محمد رسول الله لیکل شو یره ما او قتل کو هر څوک ته خطا ته دون منظور نظر د په کلمه کې رضان سره یو توجه کې بس اخیری د نتیجه بیانوما یو طرف ته الله ذکر زکه کوما الله پیدا کړي هر شی زما لپاره پیدا کړي نو بل طرف ته راشه کنه چې کله آدم علیه السلام الله تبارک وتعالى ته وي رب کریم نور را ته پته نشتا خو چې کله دراله وجود ور راکو ما او قتل بارش مو الله په کناره باندې فإني رأيت اسمه مكتوبا على ساق العرش ما د عرش مو الله په کناره باندې د محمد پاک صلی الله علیه وسلم نمونه ده الله رب الله وت په جواب کې سوئی لولاه لما خلقتك یا آدم اے آدم علیہ السلام کو دا شخصیت میں نہ پیدا کولے ماته نہ پیدا کولے اہل سنت و جماعت وی اللہ رب ذوالجلال سے پیدا کړي خو په خاطر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معلومه دا شو چې الله پیدا کړي ما دا الله حمد په بیانو ما نو دې طرف تم را شکلا چې الله پیدا کړي چې په خاطر هم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خاطر زکا حدیث کې حدیث قدسی نے اللہ رب ذوالجلال حضرت آدم علیہ السلام ته فرمائی لولاه لما خلقتک یا آدم اے آدم علیہ السلام دا هغه چا خاطر در لراکو چې ما به تم نه پیدا کړي لولاه لما اظهرت الربوبیہ ما بخپل ربوبیت نو اخکار کړي لولاه لما خلقت الافلاک ما بدا افلاک نو پیدا کړي کوما محمد علیہ السلام نو پیدا زکه غرض او مقصد میرا د میلاد ډیر آسان کنسپټ دی
دی چې بھائی هغه خلک وي جس کا کانا اس کا گانا. یاره ته چې د چا خوري ته د خیرات خوري ته د چا د چا د وجې نه تا ته وجود ملاو شوی کم سے کم د هغه ذکر ښه کوه که نه. یو امپیه د له وړوکې لاره پخه کړي هغه بیا د هغه خپلې عهدې نه دا ډیزیګنیشن نه هغه بیا چې کوم دی دستبردار هم شي او ته لګیا د هغه صفتونه دې نه ختمېږي. حضور پاک له الله داسې عهده ورکړې ده چې په دې مخ د ځمکه هم اعلی او عرفه شخصیت دی او په روز حشر باندې هم اعلی او عرفه ځکه آدم علیه السلام خپل بچی حضرت شیس علیه السلام ته وایي الله تبارک وتعالی چې زه کله پیدا کړم جنتونو ته لاړم ما چې په جنتونو کې په شجرې طوبا باندې ولیدل د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نوم مې ولیدو ما د شجرې طوبا په هره پاڼه ولیدل د حضور مبارک اسم ګرامی مې ولیدو ما د جنت په محلاتو باندې ولیدل د حضور مبارک اسم ګرامی مې ولیدو ما د جنت په پردو باندې ولیدل د حضور مبارک اسم ګرامی مې ولیدو ما د حورانو په تندو باندې ولیدل د حضور مبارک نوم مې ولیدو ما د تندو په دغه مابین کې ولیدل د حضور مبارک نوم مې ولیدو او ای حضرت شیس علیه السلام چې په جنت کې به مې خی طرف ته کتل هم به د حضور نوم په نظر راتلو او چې ګس طرف ته به مې کتلو هم د حضور نوم به